पारा नंबर 20 इब्तिदा द सूरतुल क़सस सफ़ा 614 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ासिम मीम तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन नत्लू अलैका मिन नबइ मूसा व फ़िरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्दि व जअल अहलहा शियअन यस्तضعफु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्दि व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन व नुमक्किन लहुम फ़िल अर्दि व नुरिय फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिनहुम मा कानू यहज़रून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ासिम मीम अल्लाह ख़ुएगी पमाना ददी हुरूफ़ो तिल्का दा आयातुल किताबी आयातुना द किताब दी अल मुबीन रोखाना नत्लू अलैका मुन तिलावत कौताता मिन नबइ मूसा हाल द मूसा अलैहिस्सलाम व फ़िरऔन أو ذا فرعون بالحق فالاختيار سرا لقوم يؤمنون خلق تشيمان لري إن فرعون بشك فرعون على في الأرض سركشوكا بسمككي وجعل أهلها أو جورك خلق دهغي شيعا تولي تولي يستضعفوا أغا كمزورك طائفة منهم يودلا ددي يذبح أبناءهم هلالول بسامن ددي ويستحيي نساءهم أو جمدي ببري خدي دهغي إنه كان من المفسدين بشكا داود فسادياننا ونريد أو من غفتل أن نمنا جيسانكو على الذين فخلقوا استضعفوا چې کمزور کړی شو فی الارض پسمکه کې ونجعلهم او مونږ جوړ کو دی ائمتن پیشوایان ونجعلهم الوارثین او جوړ کو دی وارثان د اسمکې ونمکن لهم او مونږ طاقت ورکو دی تا فی الارض پسمکه کې ونری فرعون او مونږ خایو فرعون تا وهامان او هامان تا وجنودهما او لخکر ددیتا منهم ما ددی کمزور دلاسنها غسا كانوا يحذرون دسناچی دیریگی بسم الله الرحمن الرحیم مذکورہ سورت مبارکتا سورت القصص ویلکی قصص پمانا دا خبر ورکول سر رازی او پدی سورت مبارکہ کے ہم اللہ تبارک و تعالی دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون دا واقعی تفصیلی خبر اغا ذکر کئی دا سورت مبارکہ پا مکی سورتونو کی آخری سورت تے دا سورت دا اغا وقت کی نازل شوے دے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تا قریبو د دینه بعد چې کوم سورتونه نازل شوي دي نو هغه مدني سورتونه دي مدینه منوره کې نازل شوي دي دا د مکې مکرمې او د جحفې په میس کې نازل شوی دی جحفه دا یو مقام دی رابغ ورته وایي زوړ نوم یې رابغ دی نوی نوم یې هغه جحفه ده دغه ځای کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا سورت مبارکہ اغا نازل شوه ده بعض روایاتو کی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت د سفر هغه شروع کړو
او د مدینې منورې طرف ته روانو مکې مکرمې نه وتی و جحفه کې و جحفه مکې مکرمې ته قریبه ده په دغه ټیم کې دا صورت مبارکه هغه نازل شو دا صورت مبارکه په دې کې تفصیل سره دا خبره ذکر کیږي چې د موسی علیه السلام او د فرعون چې کومه مقابله شوې ده نو الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته کامیابی ورکا او واپس باقاعده خپل کلی او خپل ملک ته راوستو همدغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم خوشخبري وه چې تاسو به هم باقاعده واپس مکې مکرمې ته راځئ او دې صورت کې به باقاعده آخري رکوع کې رام شي الله فرمایي ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد څنګه چې الله تعالی د اسمانونو نه پتا باندې قرآن نازلی همدغه شانتې به الله تعالی ته مدینې منورې نه واپس مکې مکرمې ته فاتح انداز کې هغه راولي مخکې سورت النمل هغه تیر شو په هغې کې د بلقیس واقعه ذکر شو تفصیلا چې تاسو واورېده چې د سلیمان علیه السلام په خدمت کې هغه حاضره شوه او یوه ښځه وه او بادشاه وه او د هغې بادشاهي د فرعون د بادشاهۍ نه وی لویه وه د دې بلقیس بادشاهي چې کوم مخکې سورت النمل کې تیره شوه د هغې بادشاهي د فرعون نه ډېره لویه وه د فرعون بادشاهي او حکومت دا دومره نه دی بلکې بعضې حضرات وایي د یو صوبې ګورنر ولیکن تکبر انتهایی سیوا و نو هغه ښځه وه امان علیه السلام خبره ومنله او لویه بادشاه وه لوی حکومت ورته الله تعالی ورکړی و الله تعالی وایي واوتیت من کل شی هر څیز ورسره و هر څیز ورسره و د هغې باوجود د سلیمان علیه السلام خدمت کې حاضره شو ایمان یې راوړو د فرعون حکومت هم دومره نه دی سړی هم د عقل یې تیز دی او د هغې باوجود د خدایي دعوه کوي د موسی علیه السلام مقابله کوي ایمان نه راوړي نو دې کې دې طرف ته اشاره وشوه چې هدایت د الله په لاس کې دی هدایت د انسان په لاس کې نه دی یعنې نو هدایت په پکار دی چې فرعون ته میلاو شوی ځکه دومره غټ حکومت یې نه دی پکار دی چې فرعون ته حکومت میلاو شوی ځکه عقل یې تیز دی سړی دی او پکار دی چې بلقیس ته هدایت نه میلاو شوی ځکه هغه ښځه د ناقص العقل ده حکومت یې ډېر دی غټ حکومت دی نو غټ حکومت پرېښودل ګران کار دی هغې ته الله هدایت وکړو ایمان یې راوړ او د ظالم ته الله تعالی هدایت ونه کړو د پیغمبر په مقابله کې هغه ودرېدو نو دې طرف ته الله تبارک وتعالی اشاره کوي نو ځکه ورپسې سورت نمل پسې الله تعالی سورت قصص هغه ذکر کړو د سورت نمل په آخر کې د قرآن مجید تذکره وه چې نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته الله حکم کړی ته قرآن مجید تلاوت کوه د دې صورت په اول کې د قرآن مجید ذکر راغلی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتونه دي د هغه کتاب چې ښکاره دی د هغې برکت او د هغې خیر فرعون په خپله سرکشۍ کې دی او باقاعده دی وایي چې یاره ما د خپلو کاهنانو ویلي دي چې ستا حکومت کې به یو هلک پیدا کېږي او هغه هلک په ستا حکومت ختموي اصل کې ابراهیم علیه السلام چې کله د خپل کلي نه سفر کولو تفصیلي واقعه ده تاسو اورېدلې ده نو په هغې کې په یو لاره باندې ابراهیم علیه السلام تېرېدو نو هلته یو ظالم انسان هغه به د خلکو نه ښځې ګیرولې او نعوذ بالله من ذلک الله دې د ټولو حفاظت وکړي بدکاري به یې ورسره کوله چا به چې ورته ووایي چې دا مې ښځه ده نو یې ساروله به یې او چا به ورته دا مې خور ده بیا به یې ورته نه یې ساروله یعنې بیا به یې بدکار نه کول دا تفصیلي واقعه ده ابراهیم علیه السلام وایي دا زما خور ده ابراهیم علیه السلام یو توریه غوندې وکړه هیله غوندې وکړه چې اصل کې دیني اعتبار سره خو ټول مسلمانان وروڼه خویندې دي نو دغه خبره ذهن کې راوله خو بیا هم هغه ظالم صبر نه شو او دې سره اراده کوله نو ابا چې کله دې ته رانږدو شو نو دی به په ځمکه کې به ننوت 3 پیرې دا عمل وشو او ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی دا ټول آلات باقاعده ښودل هغه کوټه ورته الله د شیشکه ابراهیم علیه السلام ګوري چې زما بیبي ته دی لاس نه شي وړی نو واپسۍ کې چې کله دی تله نو بیبي هاجره ده یو او بیبي ساره ده بیا چې کوم دی نو دغه کس ورته ووي چې دا کومه ستا بیبي ده داسې یو پاکه ښځه بل هم دلته ما سره ده هغې ته زه لاس نه شم وړی هغه هم ځان سره واخله د هغې ده ته په تحفه کې ورکړه هغه ډېره پاکه ښځه وه د دې ظالم انسان سره چې وخت تېر کړی
نو الله تبارک وتعالی ابراهیم علیه السلام ته وحی وکړه چې دغه کومه پاکه ښځه د دغه ظالم انسان سره دومره وخت پاتې شوې ده او د خپل ځان حفاظت یې کړی دی دغه ظالم دې ته لاس نه دی وړی دا دومره پاکدامنه ښځه ده حالانکې ښځه ده خامخا چې کوم دی نو شیطان یې دوکه کولی شي دې ځان پاک ساتلی د دې په اولاد کې به یو داسې انسان پیدا کېږي چې یو ظالم بادشاه به د هغه د لاس نه مردارېږي موسی علیه السلام هغه موسی علیه السلام نو فرعون ته دا خبره په تاریخ سره را رسېدلې وه چې د ابراهیم علیه السلام د دغه بیبي په اولاد کې به داسې کس پیدا کېږي چې هغه به زما سر خوری ما نه پرېږدي نو دې ظالم چې کوم دی نو کاهنانو ورته دا ویلي او دا چې کوم دی په تاریخ هم دا معلومه کړې وه نو ده باقاعده ټول کسان کېنول چې دا ماشوم به کله پیدا کېږي ای وی دا اوس د پیدایش وخت نو بس حکم یې وکړو چې هلکان حلالوئ زجاج صاحب وایي دا ډېر کمعقل و دا فرعون و انتهایي کمعقل و ځکه کمعقل و چې دا کم کاهنانو ده ته دا خبر ورکړی نو هغوی به ده یا دروغ ګڼل او یا به یې رښتیا ګڼل هغوی ته به ده یا رښتینې وي او یا به یې ورته دروغجن وي که دروغجنې وي خو هسې پردي ماشومان مړه کول او که رښتونې یې ګڼل نو بیا خو به دا خبره کېده نو بیا مړه کول څه انتهایي کمعقل و که هغه یې دروغجن ګڼل خو بیا هسې پردي ماشومان وو او که هغه یې رښتونې وګڼل نو چې د کاهن د رښتونې وګڼل د هغه خبره د کومه نه مخامخا بیا کېږي نو بیا ماشومان څه ته نو انتهایي کمعقل انسان هسې پردي ماشومان مړم کا او همغه کار وشو چې د کمې خبرې نه یارېده ځکه الله وایي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض الله وایي ما اراده کړې وه چې کم کسان دې ضعیف ګڼي بني اسرائیل هغوی ته به په ځمکه حکومت ورکوم ونجعلهم ائمه ای به مشران کوم ونجعلهم الوارثین د ده د حکومت وارثان به هغوی ونمکن لهم فی الارض پس ځمکه به ورته طاقت ورکوم فرعون او د ده د ښکرو ته به ښیمه چې د کم کمزوري نه تاسو یریږئ د هغه کمزوري د لاسه به ستا سر خوري هغه کمزوري دلته کې دې طرف ته اشاره وشوه چې کمزوري ته به د کمزوري په نظر نه ګوري کمزوري ته به په دې نظر باندې ګوري چې د دین څنګه هغه په دین کې تا نه قوي دی ویرېږه چې هسې نه د بني اسرائیلو غوندې ما سره د فرعون کار وشي زما سر په دې کمزوري خور نه شي او اکثر هم داسې کېږي پښتانه وي خسې مه ګڼه په سترګه کې به دې پرېږدي اکثر خلک کمزورې ګڼي د هغه د لاسه سر وخوري نو کمزورې به نه ګڼئ فرعون دا خپل بیګاریان جوړ کړي لیټرینان به یې پې صفا کول نالۍ به یې پې صفا کولې 80 کاله ورنه خدمت اغوښتی و د هغه د لاسه الله تبارک وتعالی دغه فرعون او د هغه لښکرې ختمې کړې او مردارې کړ طاسین میم الله خپویږي په معنا د دې حروفو تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتونه د کتاب ښکاره دي نتلو موږ تلاوت کوو علیکه پتا باندې من نبأ موسی خبر د موسی علیه السلام حال د موسی علیه السلام و فرعون او د فرعون بالحق په حق سره لقوم یؤمنون هغه قوم دپاره چې ایمان لري ان فرعون بېشکه فرعون علا تکبر کولو فی الارض په ځمکه کې وجعل اهلها ګرځولی اهل د دې ځمکې شیعان ډلې ډلې کمزورۍ دپاره په دې کې پاټۍ جوړې کړې یستضعفو طائفة منهم بګارې کولو ضعیفانې ګڼل یوه ډله د دی نه یذبحو ابناءهم حلالول به د دوی هلکان ویستحیي نساءهم جمدی به پرېښودې د دوی جنکۍ انه کان من المفسدین دی ډېر لوی فسادي ونریدو الله وایي موږ اراده وکړه هر تک متکبر ته الله اراده کوي قرآن مجید کې بل ځای الله وایي که دا بعضې متکبرین مې په بعضې نه مردارول نو ازمکه کې به فساد پیدا شوی دا د الله عظیم شان دی څوک چې تکبر شروع کړي بس الله ورته یو بل را پیدا کړي دا سر یې وکړي ونريد الله وایي موږ اراده وکړه ان نمنه چې موږ احسان وکړو علی الذین په خلکو استضعفوا فی الارض چې کوم ضعیف ګڼلی شوي په ځمکه کې ونجعلهم ائمة او موږ جوړ کړو دی لره مشران ونجعلهم الوارثین او موږ جوړ کړو دی لره وارثان د ځمکې ونمکنه مونږه قدرت ورکو دی ته لهم دی ته فی الارض په ځمکه کې ونوریا او چې وښایو فرعون ته و حامان او حامان ته د وزیرو و جنودهما د دی لښکرو ته منهم د دی نه ما کانو یحذرون هغه څیز چې دی ته یېرېدل الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین